هغه نه هغه غامېري نو موږ ورته رایاد کړو زمونږ تعزیت کې دا فرق د تعزیت طریقه دا نه ده تعزیت طریقه دا ده چې چا باندې څوک غمزده دی هغه څخه لاړ شه یو څو د صبر کلمات ورته ووایه په هغې صبر باندې هغه له فضیلت بیان کړه د هغې چې تا ته په دې صبر باندې الله څه درکوي کله چې حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو د هغه زوی عبدالله فرمایي وایي ما سره ډېر غټ غټ صحابه کرام تعزیت لرالل جلیل القدر صحابه کرام زما تعزیت لرالل و یو بانډچي چې په کومو الفاظو زما تعزیت وکړه که نه وایي چا هم نه دی کړی نو چا دې تپوس کو بیا هغه څنګه وی هغه راغلی وی هغه ما ته وی چې عبدالله د حضرت عباس په مرګ باندې چې هغه ته کوم څیز میلاو شو نو هغه ستاسو نه غوره دی هغه ته الله میلاو شو ځکه دا مولانا صاحب چې مخکې ووایي که نه بیان کړي چې دا مرګ د مؤمن دپاره تحفه ده تحفة المؤمن الموت رسول الله فرمایي چې د مؤمن دپاره مرګ تحفه ده نو هغه ورته وایي چې عباس به تا په مرګ څه میلاو شول یعنی الله ورته میلاو شو نو هغه ستاسو نه غوره دی او چې د عباس په مرګ باندې تاسو ته کوم شی میلاو شو نو هغه د عباس نه غوره دی په صبر باندې چې تاسو ته کوم څیز میلاوي الله پاک نو هغه د هغه نه غوره دی او هغه ته چې په مرګ باندې کوم شی میلاو شو نو هغه ستاسو نه غوره دی او ستاسو په صبر باندې به قوم ته صبر میلاویږي ځکه چې تاسو د قوم مشران یې نو د مشر په حوصله باندې او په صبر باندې قوم ته صبر میلاویږي نو الله تبارک و تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته صبر جمیل را نصیب کړي او دا کوم وروڼه چې غمزده دي او په چا باندې دا غم راغلی دی الله تبارک و تعالی ټولو پسمانده ته صبر جمیل ورکړي چې څوک د دوی د تعزیت دپاره کلي نه راغلي دي قرباني ورکړله کارونه یې پرېښي دي